سلام علیکم. یو کس هغه ته خپله ښځه ډېره زیاته سخته ګرانه وه او ډېره مینه به یې ورسره کوله، خو دې جینۍ کې یوه خو دا وه چې یعنې دې خاوند مسافر په بهر ملک کې د دې جینۍ خپل نوم نغمه وه. د خپل خاوند به ورته د ډېرې مینې نه نغم ویلې، خو ډېره مینه به یې ورسره کوله د خپلې ښځې سره. عزتمن د دې ویډیو نه مخکې ته یوه دا یادګار کوم کې نه وي حتما درسره زموږ دا چینل درسره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو دا مسافر سمو د پات د چوټي ختمه شوه او واپس تلو. د تونه یوه ورځ مخکې ورته خپلې دغې مېرمن ورته وویلې یعنې ته خو زه به دلته کې ګپ شپ چا سره لګوم، یعنې ګپ شپ په چا سره لګوم. نو خاوند یې ډېر سخت په فکر کې واچولو. دې خاوند دا فکر وکړو یعنې دې ښځې ما ته دا خبره داسې وکړه چې یعنې زه خو ما دماغ ورسره بلکل کار پرېښودلو. نو دې خاوند سوچ کولو یعنې ما بیا لاړو بازار ته او د بازار نه یې ورته یو د نیټ والا موبایل راواخیستلو او کور ته یې راوړلو. په دې سره یې ورسره یو سیم هم واخیستلو. په هغه سیم کې دې ښځې ته انټرنیټ آن کړو. په موبایل کې ورته صرف یو ایمو ورته واچوله. ولې دا کار دې سړي وکړو یعنې دې ته د خپله ښځه ډېره زیاته سخته ګرانه وه او مینه پرې وه او ډېر د مینې ګپ شپ به یې ورسره لګولو. ته به ښځې غوښتل نو دې خاوند به ورته ورکول. ښه رابه شو خپلې موضوع طرف ته او موبایل یې ورته راوړ او تشه ایمو یې پکې ورته واچوله او په ایمو باندې یې مکمل پوی کړه. نه په سهار باندې د دې ښځې خاوند لاړلو مسافرۍ ته. چې بل ځای ته چې ورسېدلو او هلک په کار باندې شو. نو خپل کور ته یې ټلیفون وکړو او ورته ویلې چې هغه غټ موبایل ان کړه چې په موبایل باندې خبرې او اترې وکړو. نو سړي ورسره په موبایل په ایمو باندې ورسره خبرې اترې شروع کړو. نو په دې کې څه موده تېرېدله، دغه شانتې خبرې اترې شروع وي. دا څه وخت کلي کې مړه وشوه. دا ښځه لاړه دغه کلي ته، هسې په یوه ډله کې کېناستله. هغه ټایم کې دې د خپل خاوند ټلیفون وکړو. په هغه ټایم کې دې خپل خاوند سره خبرې او اترې وکړې. سره موبایل د خپلو ملګرو سي کړو. ویې ویل تا سره خو غټ موبایل دی، مونږ ته خپله د فیسبوک آی ډي راکړه. نو دا ښځې ته څه علم نه و چې فیسبوک پکې لا څه شی دی. نه چې ملګرو ویله چې ګوره فیسبوک همدا خو ټوله دنیا پیژني او ته نه پیژنې، تا سره دومره غټ موبایل دی او ته اوسه پورې نه پیژنې. دې ښځې ورته په جواب کې ویلې چې ما ته مې خپل خاوند به صرف موبایل اغوستی او دغه شی پکې راتن کړی او د نور څه اجازت یې ما ته نه دی راکړی. نو دې ښځې چې خپل خاوند ته وویلې زه مې په دې موبایل کې یو فیسبوک خلاصوم او آی ډي راته تازه کړه. نو دغه خپل خاوند ورسره ډېره مینه او محبت کوله. د ډېرې مینې نه یې ورته فیسبوک آی ډي تازه کړله او خپلې ښځې ته یې په میسج کې راواستوله. ته یې ویلې چې دې یو چا ته ووایه چې دا موبایل آی ډي درته آن کړي په ستا په دې موبایل کې. نه چې فیسبوک آی ډي دې ښځې خلاصه کړله. نو په دې کې یو څو کسان یې ځان سره پکې ایډ کړل. دې کې ټیم تېرېدو دې ښځې به د خپلې خاوند سره اړیکې یعنې لیټ کېدې به مخکې به یې ورسره په ایمو باندې څنګه ټیم په ټیم باندې خبرې کولې. نو څه موده پاس ورسره بیا لغونتې لیټ به کېدلې. ولې چې دې ښځې بل چا سره خبرې سټارټ کړې په فیسبوک باندې. نو د دې د خاوند ډېر سخت شکي و او چې شکي پې شو نو ورته ویلې بیا یې ورته ټلیفون وکړو یعنې ته داسې څه کارونه کوې چې ته اوس موبایل ته نه وزګارې، ما سره په ایمو باندې خبرې او اترې نه کوې. نو ښځې ورته بیا په جواب کې ویلې یعنې کور کې مې کارونه ډېر شوي دي او فیسبوک او موبایل ته نه وزګارېږم. نو ښځې پې باور وکړو زه صحیح ده، ولې ما ته مې اوسه پورې چته کې ښځې دروغ نه دي ویلي او خرابه نه ده. خو هغه ته دې خبرې پته نه وه چې فیسبوک خرابه کړې ده او یو خلک سره یې مینه سټارټ شوې ده او ګپ شپ ورسره لګوي. عزتمنو دا خلک غریب خو مسافر خو د خپلې ښځې نه خبر نه و چې یعنې زما ښځه و چا سره په فیسبوک باندې یارانه سټارټ کړې ده او ګپ شپ ورسره لګوي. دې ښځې به څه موده پس بیا یې د کور نه وتل خو هم سټارټ شروع کړ او بهر به تلله. خلک به کله ټلیفون وکړو ورته به یې ویلې چې ستا ښځه خو وستلې د پرانکۍ کړه او مړه ژوندي تللې، خو هغه به هېڅ چېرته هم نه تلله. هغه به تلله دغه د فیسبوک والا یا ته هغه ظالم به ورسره داسې غلط او ناروا کارونه کوه. خو دې جینۍ خوند واخیستلو. به حتما روزانه وتلله او روزانه به ورسره دغه خلک دغه شانتې غلط کارونه کول. عزتمنه دې خاوند ته تر اوسه پورې څه پته نشته زما ښځه داسې غلطه ده، غلط کارونه کوي. ولې چې دې سړي په خپله ښځه باندې باور. عزتمنه زموږ د دې ویډیو مقصد همدا دی، په حاشیې خورول نه دي، خلکو پوهول دي. ولې چې ډېرو خلکو خپلو ښځو ته غټې د نیټ والا موبایل اخیستې دي چې دوی ته د خپلې ښځې ډېره زیاته سختې ګرانې او مینې پرې وي. خپلو ښځو پسې شاته لاس وهئ چې یعنې غلطې خو نه دي. زموږ دا ویډیو خاص د مسافرو دپاره ده.
خپل خو ته چې نیک موبایل ورکوي نو صرف ایمو پکې ورته ساتي او د فیسبوکونه یې لرې ساتي، ولې چې دې ښځې فیسبوک باندې دغه خلک سره یارانه شوله او بیا پې میینه شوه او خپل خاوند ته نه هیر شو. دوستانو مننه کوم که زموږ دا ویډیو تر اخره پورې کتلی وي. یو بالکل ته غونډې درخواست درته کوم که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ او سبسکرایب کړی نه وي نو حتما د همدا چینل ته سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.